على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په مانځ کې خدا درود شریف ویل کیږي چې درود ابراهیمی ورته ویل کیږي او واقعي چې بهترین درود خدا دی چې په دې باندې دی چې دا په مانځ کې ویل کیږي او بیا حضور مبارک فرمایلی دی او نبی علیه السلام به صحابو ته د دې وظیفه ښودله او ورته فرمایل به چې دا ییو او دا په خپلو منځونو کې خامخا ییو تشهد دی او که دا دی. درود ابراهیمی ته ابراهیمی ییم ځکه چې دا کې د ابراهیم علیه السلام ذکر دی. خو ځین چې ډیرو یو علمي مسله راځي چې ځان پې پوی کو چې انبیاء کرام خو ډیر زیات دي. مونږ په دې ډیرو انبیاء کرامو کې الله تبارک وتعالی په دې تمامو انبیاو کې د ابراهیم علیه السلام انتخاب څه وکړو. نو ابراهیم علیه السلام انتخاب چې کوم شوی دی دا د ما غوندې کم علمه یو دوی وجې د ما په ذهن کې دي چې ابراهیم علیه السلام انتخاب په درود شریف کې ځکه وشو په مانځه کې چې کوم درود ویلی کېږي هغې کې ځکه وشو چې یو دوی وجې دي. اوله وجه خو دا و چې ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې د حضور علیه السلام پسې که د چا درجه او مرتبه و نو هغه د ابراهیم علیه السلام ځکه چې نبی علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نوح علیه السلام دا پنځه انبیاء کرام چې کوم دي په اوچتو مرتبو کې روان دي. ابراهیم علیه السلام وګوره په دویم نمبر باندې دی نو مرتبه یې ډېره زیاته اوچته نو په دا وجه باندې دویمه چې کومه وجه ده هغه دا چې ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې د نبی علیه السلام په نیکونو کې راځي او که بیا دا څوک ویي چې ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې راځي نو آدم علیه السلام خو هم راځي. د ابراهیم علیه السلام نه بعد اسماعیل علیه السلام خو هم راځي. د هغې نه بعد هم مطلب چې یا مخکې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي نبی علیه السلام په هغې کې خو نوح علیه السلام هم راځي. دغې بیا حل دا دی چې نه ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې هم راځي او ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې تقریبا څه د پاسه 3000 کاله مخکې د بیت الله شریف د تعمیر نه پس دا فرمایلی وو چې ربنا ابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک ویزکیهم. ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې وه د تعمیر د بیت الله د فراغت نه پس چې الهه په دغې مکې معظمې په معاشره کې د ما په اولاد کې داسې شخصیت راولې چې هغه شخصیت دا خلق پاک کی دغو خلقو لا د دین پویه ورکي او دا خلق د تیارو د جهالت نه رڼا طرف ته راوباسي. نو ابراهیم علیه السلام چونکې دعا کړې وه ځکه نبی علیه السلام به فرمایل چې انا دعوت ابي ابراهیم زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم و بشارت عیسی او د عیسی علیه السلام زیری یم چې خلکو ته به وایي چې وا خلکو د ما نه بعد یو نبي راځي یأتی من بعد اسمه احمد نوم به وي. هغه احمد چې نبی علیه السلام مبارک په اسمانو کې احمد نوم او په ځمکه باندې محمد صلی الله علیه وسلم. نورونو ځکه د ابراهیم علیه السلام باندې درود ویل دا په مانځه کې او په درود ابراهیمي کې راغلل. الله د موږ تاسو په علم کې اضافه وکړي.